عزیزانو دو نعمتونه داسې دي چې د هغې نظیر او مثیل نشته. یو نعمت هغه نعمت د ازادۍ دی، او دویم نعمت هغه نعمت د ایمان دی چې په دنیا کې هم د هغې فایده ده او پس د مرګ نه هم د هغې فایده ده. د هغې فایده همیشه ده، قایم اور دایم ده. یو نعمت د ازادۍ دی. د ازادۍ قدر د هغه خلکو نه معلوم کوي چې څوک د غلامۍ ژوند تېروي. لکه خپل قریب تاسو کشمیریانو حالات وګورئ، بوسني او چیچني حالات وګورئ چې هغوی په کم کرب کې دي، په کم مصیبت کې دي، په کم پریشانیانو کې دي. شام وګورئ، فلسطین وګورئ چې هلته آی روز کم پریشانیانې، کم مصیبتونه په مسلمانانو باندې شروع دي. نو الله دا یو عظیم نعمت کړلی په مسلمان باندې، خاص کر په پاکستانیانو باندې چې الله تعالی دوی ته ازادي ورکړله. ازادي داسې یو نعمت دی چې د دې دپاره الله رب العزت انبیا علیهم السلام را لېږلي وو چې دا خلق د کفارو د غلامۍ نه آزاد کي او دین اسلام باندې هغوی عمل وکړي. حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین اترکو الی عباد الله. د الله بندگان ما ته پرېږدئ، حواله کوي چې زه دوی ته مسئله ورسوم. تاسو زما قوم غلامان جوړ کړي. او د دې ازادۍ په جنګ کې چې څوک ووژلی شو، څوک شهید شو، هغه شهید دی، که هغه فوجي دی، که هغه عام مجاهد دی، که هغه د قوم په افرادو کې یو عام فرد دی. حدیث پاک کې راځي من قتل دون مالی فهو شهید، من قتل دون عرضی فهو شهید. څوک چې د مال په دفاع کې ووژلی شو دا شهید دی، څوک چې د عزت په دفاع کې ووژلی شو دا شهید دی. دا ملک پاکستان چې آزاد شوی دی، لکه څرنګه چې دا ویل کېږي چې محمد علي جناح د هغه کوشش په دې کې شامل و، اور د شاعر مشرق علامه اقبال سوچ و فکر په دې کې شامل و. نو دارنګې د دې ملک په ازادۍ کې د اکابر علماء دیوبند لاس و وینه شامله وه. خاص کر مجدد الملت حکیم الامت علامه اشرف علي تھانوي رحم الله، علامه شبیر احمد عثماني رحم الله، علامه ظفر احمد عثماني رحم الله، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثماني رحم الله. د دې شخصیاتو کوششونه د پاکستان په ازادۍ کې شامل وو. د دې وجې نه په مشرقي پاکستان باندې د پاکستان جنډا شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني رحم الله لهراو کړې وه، او په مغربي پاکستان باندې د پاکستان جنډا علامه ظفر احمد عثماني رحم الله لهراو کړې وه. دې نه معلومه شوه چې صرف د پاکستان په بانیانو کې د محمد علي جناح تذکره کول او د دې اکابرو تذکره نه کول دا به بې انصافي وي. د دې ټولو شخصیاتو تذکره پکار ده چې دوی د ملک پاکستان آزاد کړی دی، خو د کم مقصد دپاره آزاد کړی دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. د پاکستان مطلب دا دی چې د پاکستان په خاوره باندې نظام د لا اله الا الله وي، نظام د لارډ میکاله بنئ، نظام د انګریز بنئ، نظام د قرآن و سنت پی، د اسلام د اقدارو حفاظت پی په دې ملک کې. لیکن بیا هم څومره چې دی په دې د الله شکر وباسل پکار دی په نسبت د نورو ملکونو باندې چې هلته انسان ازادانه طور باندې د اسلام په اقدارو عمل نشي کولی. پاکستان کې ازادانه طور باندې ته د اسلام په اقدارو په حدودو باندې عمل کولی شي، نو دا هم د الله تعالی عظیم نعمت دی. څومره چې شکر وباسي دا کم دی. اوس په دې موقع باندې د 14 اګست په موقع باندې څه کول پکار دي؟ دا کول پکار دي لکه څرنګه چې مونږ ګورو بازارونو کې ګانا بجانه وي، رقص وي، جنکۍ ګړېږي. دا 14 اګست دی، دا جشن ازادي ده، دا نه ده. یو څو کارونه پکار دي. یو دا الله شکر وباسل پکار دی، دا الله حکم دی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. دا الله تعریف بیان کړه، دا الله شکر بیان کړه چې الله شکر دی چې تا موږ له دا خطه راکړې ده. دویم واستغفره، ای الله
ملک چې د کوم مقصد دپاره آزاد شوی و د الهي کلمت الله دپاره په صحیح معنو باندې د هغې نفاذ نه دی شوی، الله موږ معاف کړي واستغفر. دریم دا 2 رکعته رکعت منځو کا بطور د شکر چې الله تعالی ستا شکر دی چې موږ د پاکستانیان پیدا کړي، په داسې ملک کې دې پیدا کړي چې دلته مدارس دي، دلته علما دي، دلته خانقاګانې دي، دلته د دین اسلام نعره اوچتېږي سحر و ماښام. ای الله ستا دا لاک لاک شکر دی. نو جشن ازادي داسې مناول پکار دی. جشن ازادي صرف دې ته نشي ویلی چې مونږ ګانا بجانا او رقص ماحول ګرم کو بس دا جشن ازادي دی، دا نه بلکې د الله شکر وباسو. او آخري کار دا وکړو چې د پاکستان په محبت کې د پاکستان جنډه په خپل کور باندې، په خپل سکولز باندې، په خپل دکان باندې ولګو د پاره د دې چې بهر خلکو ته پته ولګي چې پاکستان کې څوک اوسېږي دا د پاکستان سره محبت کوونکي دي، دا د پاکستان سره پیار کوونکي دي، دوی د پاکستان نه نفرت کوونکي نه دي. او آخر کې هغه مجاهدینو ته، هغه فوجیانو ته چې هغوی د پاکستان په بارډر باندې جنګېږي جام شهادت نوش کوي، د هغوی شهادت ته سلام دی چې الله تعالی دې د دوی شهادت قبول کړي. اور مونږ له دا پکار دي قرآن مجید کې د الله رب العزت ارشاد دی الذین ان مکناهم، دا کسان دي چې موږ ورته په ځمکه کې اقتدار ورکو، ځای ورکو، دوی څه کوي؟ اقاموا الصلاة، دوی د مونځ پابندي کوي، نظام صلات په هغه ملک کې رایج وي. دویم وآتوا الزکاة، زکات ورکوي، نظام زکات هغه ملک کې رایج وي. او دریم وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، د ښو خبرو حکم کوي. څومره فحاشیانې عریانانې چې دي هغه ختموي، د هغې اډې ختموي. نو مونږ تاسو له پکار دي چې زمونږ په ملک کې نظام صلات کامل طور باندې په هغې عمل کېږي، نظام زکات باندې سرکاري طور باندې عمل کېږي، اور نظام امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې عملی طور باندې صحیح طور باندې عمل کېږي. انشاءالله زموږ دا ملک په ترقي کوي. الله تعالی دې زموږ ملک له ترقي ورکړي او په دې ملک کې دې الله تعالی د اسلام نظام عملی طور باندې رایج کړي د کوم مقصد دپاره چې دا ملک آزاد شوی. پاکستان زندہ باد. والسلام.